أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ननानी दर्स की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत आराफ पारा नंबर 8 रुको नंबर 4 आयात नंबर 32 33 34 द्रे आयातुनचने नागब वेले की माकबल रुको सर रबत और मुनासिबत आगा आसान दे नमक की चने नागा तस्किर वशवला چې د مکې د مشرکانو بعضې عادتونه د هغه خطاولو یو په هغې کې داولو چې دوی به کله مکې مکرمې ته طواف لراتلل حج به یې کولو عمره به یې کوله ځکه مخکې تېر شوي مونږ ویلي ول چې دوی د دین ابراهیمي چې دی نو هغې پیروکار ول دین ابراهیمي باندې به یې مونږ چلیږو نو دوی به چې کله دغه طواف کولو نو دې دوران کې به دوی وی چې غوښه به نه خورې دا یو شیز به نه خورې بعضې شیزونه چې دی نو هغه به دا به یې نه خوړلو پیدل دې موږ د خوراک د پاره نه راغلی د عبادت د پاره راغلیو ځیم چې نو هغه دوی به په جامو کې طواف نه کولو بربنډه باندې به طواف کولو او بیا به الیاذ بالله د دې نسبت چې نو هغه به الله پاک طرف ته کولو چې الله رب العزت زمونږ په دغه فعل زمونږ په دې کار باندې الله پاک خوشحالم نه ک الله په خوشاله نه وینو الله پاک به موږ ته په دې باندې سروک تام کړو نو دې آیات کې الله رب العزت وس داغې چې نو رد کړي قل تورت او اے پیغمبر من حرم زینت الله التي اخرج لعباده چا حرام کړي دي چې نو هغه زینت هغه لباس کم چې الله رب العزت د خپل بندگانو د پاره چې نو هغه را وباسل د خپل بندگانو د پاره پیدا کړي دي تفسیر مدارک کې چې نو هغه لیکلي دي چې دا کمن الصيام د جامونه بیا غوي وکل ما يتجمل به هر هغه شی چې پاغه باندې سړی زینت اختیاري خاص اختیاري نو هغه ټول د دینه مراد دي نو چې کم شیزونه الله رب العزت نه دي حرام کړي نو تور توای چې خالق الله دی مالک الله دی رازق الله دی نو حاکم هم الله دی حلالون کې او حرامون کې هم الله دی نو تاسو ته چا ویلې چې نو هغه دا شی حلال دی او دا حرام دی والطيبات من الرزق او د پاکیزه خوراک او رزق نه نو دا الله رب العزت نه حرام کړي بلکې الله خو خپل انبیاء علیهم الصلوات والسلام ته هم ویلي دي چې او دغه شانتي ټولو ته ویلي کلو من الطيبات وعملوا صالحا تاسو چې نو پاکیزه خوراکونه کوئ وعملوا صالحا او نیک عمل چې نو هغه کوئ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الله وی ورته وای پیغمبره چې دا نه هغه به د مسلمانانو او د کافرانو ټولو د پاره په دنیا کې یو شانتی دی خو په آخرت کې د دې تعلق چې نو هغه به صرف د احجا سره وي د مؤمنانو سره د الله د نعمتونه د الله رب العزت د احسانات دا په آخرت کې صرف او صرف چې نو هغه د چای د مسلمانانو دنیا کې مسلمان او کافر په دې کې دواړه شریک دي یعنی دنیا کې هم اصالتن اصل چې نو هغه د الله رب العزت د مسلمان د پاره پیدا کړی دی کافر د مسلمان د اتباع د وجه نه خوري ولی کدا څه خیال کړی مشهور چې نو هغه روایت سو کرته متا سوریدل مفهوم دادی وی کله چې پزماکه باندې یو الله والا یعنی مسلمان پاتې نشي الله به دنیا د ټول نظام ختم کی نو معلومه دا شوره چې دنیا کې د سوره هم سکیږي دا ټول د مسلمان د پاره کیږي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة او پورز د قیامت دا ټول نعمتونه به خالص د مسلمانانو د پاره په دې کې بیا کافر د پاره چې نه هغه بنئ اوس خالص نه مقصد څه نه نو آلتی به د مسلمانانو د پاره کافر د پاره بنئ څنګه کافر د پاره په پورز د قیامت چې نه نو هغه زقومي زری بوي
لا یسمن ولا یغنی من الجوع چې هغه باندې چې نو هغه اولګه ختمه نه به پینډواله لویواله چې نو هغه راولي نو دا به خالص د مسلمانانو د پاره به دغه راحت او لذت خوراکونه د کافرو د پاره بنئ. دویم چې نو هغه خالصتا یوم القیامه دویم تفسیر چې نو هغه خازن کې کړه نه وای خالصتا یوم القیامه نه مراد ده چې دنیا کې سړی چې نو هغه کم شزونه راحت حاصل هم کی دنیا مال او دولت حاصل کی د دنیا خوراکونه حاصل کی د دنیا عزت حاصل کی د سره بیا هم یره په ما باندې زوف را نشي بیماری را باندې را نشي یاره نه د مال چې نو په سبل وجه باندې چې نو هغه د لاسه ملاړ نشي د سره دا یره چې نو هغه په ورځ د قیامت چې کله د دا میلاو شول خالصتا یوم القیامه بیا په د باندې د بیماری یره نه دغه د خوف دغه چې نو د تلو یره بیني د دې د ختمېدو یره بیني د دې د پناه کېدو چې نو هغه یره بیني د مرګ یره بني نو ځکه الله وی دا د مسلمانانو د پاره په ورځ د آخرت باندې كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله وی دغه شان مونږ چې نو هغه بیانو اړو راړو آیاتونه خپل دغه قوم د پاره چې څوک پوهیږي. قل انما دویم آیات کې الله رب العزت آیات نمبر 33 کې چې الله پاک فرمایي قل انما حرم ربي الفواحش ها بعض شزونه چې کم الله پاک حرام کړي هغه حرام وګڼي چې کم الله پاک حلال کړي هغه ما حرام کوي خو کم شزونه چې الله حرام ګڼلي نو هغه حرام وګڼي نو چې کم حرام شزونه دي نو داغه ته تاسو حرام نه وای الله چې نو هغه حرام کړي نه سا الفواحش زما رب حرام کړي چې نو هغه فاحش کارونه کاغه قولی وي او کاغه فعلی وي سوره چې هم نه دا الله چې نو هغه حرام کړي اوسم تاسو وګورئ زمون خلک چې نو هغه د دین په کارونو کې چې خبره یاد وته کې غیرت کړي او د بيدینۍ چې څومره کارونه دي نو پاغه باندې فخر کوي واده کې غړي کې نو پاغه باندې فخر کوي واده کې ډزي وکي نو پاغه باندې فخر کوي نور چې نو هغه د خرافات کې پاغه باندې فخر کوي خزي بازار ته لګي پاغه باندې فخر کوي خو کتا ورته وی چې مدرسې کې ولېګا دیو دیني چې نو هغه درس نه ولېګا یا نو هغه تبلیغ کې ولېګا هو خزم بقور نه وباسم نو الله رب العزت ویدا د دې طریقې کار دا ولو دی بچنه نو هغه د شانتی کول نو تور ته وای انما حرم ربي الفواحش زمارت چې نو هغه هر فحش نو هغه حرام کړی دی ما ظهر منها وما بطن کم چې ظاهر وي او کم چې باطن وي هر څنګه دی وي ول اسم او گناه والبغي او ظلم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله لیکلی دی وای اسم نه مراد هغه گناه دی چې کم د انسان د خپل ذات سره تعلق ساتي دا هم الله پاک حرام کړی دی بغي نه مراد هغه ګناه دی کم چې معاملاتو کې راځي سړی د بل سره کوي نو په بل سره چې نو هغه ګناه کول دا هم الله پاک حرام کړی خپل بذات باندې چې نو هغه ګناه کول دا هم الله پاک حرام کړی دی بغیر الحق پناه سره وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا او په دې کې د عقیدې چې نو الله پاک تذکره وکړه او تاسو د الله رب العزت سره شریک ما جوړوي هغه څه چې په هغه باندې الله پاک څه دلیل چې نو هغه نه نازل کړي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا موای تعالی مبارک چې نو هغه څه چې تاسو بنا پويږي یعنی تاسو چې دا کوم افتراء او بهتان جوړ کو چې مونږ چې دا کوم کارونه کو دا من جانب الله دی الیاذ بالله الله په دې خوشاله دی مونږ ته دا الله ویلي ک الله په دې خپکه دی نو الله پاک به مونږ چې نو هغه نیولیو نو الله وی الله پاک ته دې کارونه تاسو منع کړی بیا 34 نمبر آیات کې وایي ولکل امه اجل او د هر یو ډلې د پاره د هر یو قوم د پاره د هر یو انسان د پاره یو وخت نه نو هغه مقرر دی اجل ستو ویل کېږي تفسیر مدارک کې او تفسیر خازن کې لیکل نه وي څوک چې چاله چنه نو هغه د یو خبره مهلت ورکي د دغه مهلت د ټیم پورې چې دا کم وخت دی نو دته ویل کېږي اجلو نو الله رب العزت وای د هر انسان د پاره چې نو هغه یو اجل د هر ډلې د هر قوم د هر جنو هغه جماعت د پاره یو اجل یو نیټه چې نو هغه مقرره ده فاذا جاء اجلهم بیا کله چې د دې دغه نیټه دغه وخت راشي لا یستاخرون داغه بیان نه ورسته کېږي داغه نه ساعتن یو ساعت ولا یستقدمون او نه مخکې کېږي اوس دا چې نو هغه داغه نه خو اصل خبره نه نو ورسته کېدل دي
ځکه حدیث مبارکه کې راځي مفهوم د دې روایتو وی چې نو کله انسان له مرګ راشي پرشته وي نو دا پرشته قرآن آیات مفهوم هم دی نو دې دغه پرشتو ته منت او زاری شروع کې چې مال لکټه مهلت راکې مال چې نو لک ټیم راکې چې زو سو کم تصدیق وکم صدقه وکم اعمال صالحه چې نو هغه وکم پرشته وي نه بس تا ټیم چې نو هغه پوره شولو نو دې کې تاخير نه کېږي نو ولا یستقدمون چې نو هغه ولي ویلې دی مفتی شفیع صاحب رحمه الله وی د دې مثال داسې دی لکه موږ د چار چنانو هغه په بازار کې څه شی اخلو دکان کې څه شی الو هغه موږ ته یاره دا شی چې نو هغه په 60 روپۍ کیلو دی په 60 روپۍ باندې دا به ته ملایږي موږ وایي څه کمې زیاتې به کې نه کېږي نو د زیاتې نه مراد دا نه چې ماته ګران کوي یعنی په یوې شراله نه راکې دا محاوره د خلک استعمالي څه کمې زیاتې پکې نه کېږي مطلوب د چې نو کمې کولې نه چې نو هغه زیاتې کول نو د قشانتي دلته چې نو دا په تور د محاورې ویلې شي اصل مقصود دا دی چې د وخت معین نه پدې کې تاخير نشي راتلی لا یستاخرون د دین چې نو هغه ورسته کېدل شي ساعتن ولا یستقدمون نو دا تقدیم دای چې نو په تور د محاورې سره ویل لکه څنګه چې مونږ په خپل خبرو کې جنو هغه کمې زیاتې دي دغه وخت کې استعمالو ساعتن چې نو هغه ویلو نو یو ساعت هم ځکه چې په ټولو نه کم مقدار چې څوک چا سره یو خبره کې معامله کې سخت شي نو دی وته ټولو نه کم خبره ده کې یو منټ یو سکند ته صبر نکوب نو عربی کې به هم ساعت ویلې کېدلو نو دیو جن الله پاک وی ساعتن یو ساعت یو سکند چې نو هغه بیا پاګه کې ورسته تاخير نشي راتلی الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح په نصیب کړي قول او ورته پیغمبر من حرم چا حرام کړه دې زینت الله خاص الله پاک التي اغا اخرج لعباده چا پیدا کړه د خپل بندگان د پاره راو باسلې د خپل بندگانو د پاره والطيبات او پاک شیزونه من الرزق د رزقنا قول او ورته پیغمبر هي للذین آمنوا دا بيدای کسان د پاره چې ایمان راوړي یعنی مؤمنان د پاره فل حیات الدنیا د دنیا په ژوند کې خالصتا یوم القیامه او خاص طور باندې په ورځ د قیامت کذالک د قشان نفصل الآیات مونږ بیانو آیاتنا لقوم د پاره د قوم یعلمون چې پوهیږي قول او ورته پیغمبر انما حرم بشک حرام کړی دی ربي الفواحش زما رب چې نو د به کارونه ما ظهر منها هغه چې ښکار می د دین او ما بطن هغه چې پټ می ول اسم غنا والبغي او ظلم بغیر الحق پناه قصرا وان تشركوا بالله او دا چې شرک کوي تاسو شریک کې د الله پاک سره ما هغه سلام ينزل به چې نه نازل کړي الله پاک پاغي باندې سلطان دلیل وان تقولوا او دا چې تاسو وای الله د الله په باره کې ما هغه صلی تعلمون چې تاسو بنا پويږئ ولکل امه او د هر یو ډلې د پاره اجل یو وخت مقرر دی فاذا جاء اجلهم فسر کله چې راشي د دوی دغه نیټه لا یستاخرون ساعه نو ورست بنشي د دوی نه یو ساعت ولا یستقدمون او نه بمخکشي